دوه درې شیونه زه ته ذکر کوم چې هغه اثراتو نه حسابېږي وګرنه اثرات ته که سترګې وکړئ 15-20 اثرات مفصل بیان کیدای شي چې حرام و رزق حرام اثراتو د حسابېږي یو شاید څه انسان باندې بعد اثر چي رزق حرام هغه دا دی چې نسل کې د انسان اثر چي اولاد کې د انسان اثر چي مال حرام رزق حرام زنا بی تربیته بد تربیته بچه و حوالی سرا اولاد حوالی سرا سرکشه بغاوتونه زنا مشکلات انسان تا اولادو که نسل کی پیخیگی ایوا واجه چی شده مال حرام ده رزق حرام ده ای حقیقت دی حوالی سه حکایتونه اینا ماشاءالله شده دی یو متدین کس ده زوای واوریزی یو کس وی غریب وی سقاوي چې د مشکو کې او بګرځي خرڅوي یخ سقا ولا مشک په غشي سولي سروای کی مکمله انکم ذریعہ مغاوي اخ کاس تروشي چې تو زوی خو ما مشک سروای کوي ما ټوله ژوندۍ تباہ کړله د کاس حیران شي چې مو خو زوی تربیات کې څه کوته نه دی کړی ډېر کوشش د ګوډه خورې ور پسې کوو خزینه پښتنه وکي چې څه واجه دي چې مو بچی دا شکار کړي دي کور ولای چې کله سوچ وکي شوهر ته وایي چې یو غلطي خو ما سره شوې ده شاید هغه واجب وي چې کوم ټایم کې ما امید وو اخ ټایم کې و پردي باغ انار ته ما زړه شوی هغه انار ما اوس به خلو هغه بو ما اخ ټایم کې حامل ټایم کې چې کلی و شاید دا مغه اثرات وي چې بچي باندې نن پرته دي دا یو حقیقت ده تاسو دا حکایت بیان کوم شیخ فضل الله نوری بزرگوار نامه تاسو شاید وریدلی وي شهید شوی ده شاه خبیث دور کې 500 ته خطلې ده یعنی هغه مبارز و مجاهد عالم دین ولکه څنګه امام خمینی غون مجاهد عالم او شاه په خلاف مبارزه کوله دی شاه په خلاف ښه مضبوطه مبارزه کړې ده دی په باره کې دا حکایت راغلی چې ورځ نجاف کې روان ولیاره کې چولې دو یو شاګرد ویلې دو چې هغه شیخ فضل الله نوری بزرگوار ډیر زیات خفه ده پریشان ده افسرده ده بیچینه ده غمگین ده پختنه اونو که آقا ویلی نن خفایی دور زیاد هغه دوتی خفای می بی خبری تا بچای مشوه و بچی تا ما شودو مسئله و کور ولا شودی نوی چونکه آلتی دستور و چا بچی تا با شودی نوی کور ولا که نوغی با دایا ہوتا نیولا ما همی وی دایا بندوباس ورطا وکڑلو اگی دایای ما بچی تا شودی ویر کڑلی کل شودو ٹینیور پراش والو اغه بعد ما پښتنه وکړه د خزې پسې معلومات راته وشو چې دا خزه خو نصیبی ده شوک ده د خزه نصیبی خزه ده نصیبی هغه ته ویل شي چې اهل بیت ته زیاړي کوي اهل بیت سره بغض او کینه لري اغه ناسته ز پریشان شوم نو ماته مغیر نه پریشانی له کې شوی ده غمگین یم ایدغ بچی مستقبل ته خفایم ایدغ بچی انجام ته خفایم ایدغ اولاد آینده ته سوچ کیم اگر رزلٹ یو ورځ وروتو شیخ فضل الله نوری بزرگوار څه کله گرفتار شو زندان ته لاړو زندان ته تللی کې گرفتار شولې کې د غزوی کردار وو د غزوی کردار ورکې ټولو نه اهم وو څه کله پنسی کېدلو شیخ فضل الله نوری بزرگوار پنسی ته ختلو زوای هم تماشای کې ولاړو او پلار څه کله پنسی کېدو زوی وتا باقاعده چا کې وایلی انجام هغې ورځې راووتلو چې پلار قتل کې پلار پنسي شولې کې مکمل خپل زوی ملوث و دا یو حقیقت دی دې چې نه ګریز نشته د یاد وساته په کار دی ته ابتدا نه حمل نه ونیسئ بچي شودو نه ونیسه ای بچي هر یو ټایم کې ته بچي دپاره اولاد دپاره نسل دپاره نگران و پریشان وي په کار دی یو شاهد دا حدیث ده د مولا امام حدیث ترجمانی میں بتاؤ کہ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہی اکل الحرام یبین فی الذریہ مال حرام نسل کی ذریه کی اولاد کی بد اثر چي اولاد کی د اثرات روزی مال حرام کوشش وکو مال حرام حواله سره انسان پکار ده کوشش وکي احتیاط وکي پرهیز وکي کسا مال حرام اخیری شی چې زه عرض کوم هغه د بد انجام عاقبت انسان خر پیدایشي انسان انجام ورڅخه خر پیدایشي دا واقعیت اوس ډېر اوریدل صرف اندام مال حرام حواله سره عرض کوم
کوم شریک بن عوام نخعی هغه بنی عباسو دور کې هغه غټ عالم دین او متدین دیندار څنګه ته مهدی عباسی پیشکش کړي او سره څا اما سیستم کې حکومت کې قاضی القضات جوړ شه چیف جسټس جوړ شه هغه انکار وکړ څنګه زه ظالم دربار حصہ څنګه جوړېدای شم بیا ته پیشکش کړي او سره نوی ما بچیو ته سبق خې هغه دا هم ټوکراو کو اخیری کې ته ولا نوی ما سره وا مړې قبول کا مجبور شو سو مړې حکم اس کوم سره قبول کوم مړې اوس قبول کا سکله اول مړې خلی ته چولا اكم کوک واشپاز غډیر و خيار وو هغه د جمله ادا کا لن يفلح الرجل بعد ابدا لاړو خراب شو لاړو تباه شو دا بچی ته بیا نجات نه ومندي فلاح به نه ومندي عاقبت لاړو خراب شول مړې وخړه مړې نه څو وخت بعد بچو ته خپل پیشکش ورواستغلو څه کچېری بچیو ته سبق خیز شتایم دربار ته انا جانا شروع شو څو وخت بعد خپل بچو سره خبرې وکړي څه قاضی القضات جوړېدل ته هم تیار یم قاضی القضات اجور سوره غلط فیصله ظالمانه فیصله ظلمونه بنی عباسو دور کې وشول دا قاضی دا متدین علی مور کې ټولو کې شریک شو واجه هغه حرام مړې اثرات او څور باندې راغلل هغه نتایج سره وتل ورته یو اورېځي خزانچی سره پیسو باندې تنخوا باندې اونچ نیچ باندې جګړه شوا لنجای شوا هغه پیغور وته وکړ څه کلی نه وطن نه خونی نه خو د غنم وربشي نه دی وروړي ته اوس ما سلنجي کوي دیو ته ډېر ښکلی ځواب یې ورکړو دی د څه کاش کې وربشي م راوړي وی وربشو غنمونه پورته شیخ ایمان م راوړی دی تاسو نه مې خرڅ کړی دی ما خپل ایمان دلته خرڅ کړی دی د دربار حصہ جوړ شوی یم که څه یاد وساته انسان عاقبت خرپوای شي انسان انجام خرپوای شي دی حده پورې څه روایتو کې شته دي څه کوم کس مال حرام خوري هغه بهشت نه محروم کیدای شي کوشش وکړو مال حرام حواله سره ډیر سایو کوشش وکړو څه نه صرف ما تاسو ګاټه ګوټه آمدان وي کام ویلې نه وي سړی اکتفا په وکي بس په وکي قانع شي په او هغه نه علاوه کوم خپل مال دی نن سبا معاشره کې اخیری ټکي درس کوم چې معاشره کې د شي مخیال نه ستو خمس د زکات دی په کار دی ستک سوچ وکړه پیسې د کېدای شي دغه لیول ته رسیدلی وي د سټیج کې وي ستونی خمس واجب وي او بس هغه څه کله خمس نه وبسې خمس نه ورکې بیا یې تو مال حرام مال دی بیا یې تو پیسې ناجایزه پیسې دی دا ته ګارانټي سره وایم مکور مې کې کچېری خو 60-70% دسې به درته وایم خلک خمسونه شروع کی یو غریب و فقیر به پاتې نشي معاشرې کې یو مسجد امام بړه جماعت لیاره چولا سکول به پاتې نشي هر یو به آباد شي دغو پیسو سره دا کارونه کیږي خو نن 20% خلک به شاید داسې وي چې هغوی خمس وبسي 80% یمو معاشره خمس په دغه غوږ واوري په د بل غوږ وبسي چې نه لمونځ واجب دی روژه واجب دی خمس واجب نه دی لکه ایمو جوانانو په نگاه کې ورځي او مخام المنځ واجب دی سبې المنځ واجب نه یې سبې ډېر کسان څه توجه یا نه ورته کوي صلوات وسلام محمد و آل محمد باندې